ماشاءالله زمري خو بیا را رسېدلي دي. السلام علیکم کتونکو، زه یم اکرام عزیز او تاسو ګورئ لایف باجوړ ټي وي. کتونکو، یو ځل بیا د سره د تحفظ قرآن کمیټۍ دغه کوششونه چې کوم دی کوي هغه سره د کیمرې در مخې تاسو ته ښیم. نن ډېره مبارکه ورځ ده د جمعې، نو تاسو ته به پته وي یا نه چې هره جمعه د تحفظ قرآن کمیټۍ دغه ممبران، دغه خادمان د ضعیف قرآن مجیدونو د مقدس اوراقو دغه دفن کوي. خو ټول ملګري را سره دا یو وعده وکړي چې څومره هم ستاسو نه کیدای شي دا ویډیو مخکې شیر کوي. ستاسو په یو شیر باندې به کیدای شي یو قرآن مجید د بې حرمتۍ نه د بې ادبۍ نه بچ شي. کتونکو، دا د تحفظ قرآن کمیټۍ دفتر دی. تاسو به وینئ د دې ملګرو په دې شا باندې په دې تاونۍ کې ضعیف قرآن مجیدونه دي. هغه قرآن مجیدونه کوم چې ضعیف شوي دي په مدرسو کې، په جوماتونو کې یا په کورونو کې، د هغې نه بعد بیا دلته دې دفتر ته راغلي. په دې دفتر کې د دې سره قاري صاحب هم ناستي. خو نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د قاري صاحب چوټي ده. خو دا ملګري هغه قرآن مجیدونه، هغه مقدس اوراق په دې ترولو کې چې کوم تاسو ته ښکاري دا هغه دي کوم چې په دې جوماتونو کې یا په مدرسو کې دې دفتر ته راغلي وو. په دې کې چانټي وشوله. د چانټۍ نه بعدو دا هغه قرآن مجیدونه دي کوم چې قابل د جوړېدو نه وو. دا به اوس پورې غاړه کوټوالو ته وړي او هلته به یې دفن کوي. کوم چې قابل د جوړېدو هغه جوړ شوي دي، مخامخ به تاسو ته ښکاري په تاونۍ کې. نو دا به اوس جوماتونو ته ورکوي، مدرسو ته به هم ورکوي فی سبیل الله. د دې شکرانه نه لي، پیسې نه لي، د الله د رضا لپاره ورکوي. خو کومو ملګرو چې دوی سره تعاون کړی د هغو په دې کې هم پوره حصه ده په دې قرآن مجیدونو کې، ځکه چې دا قرآن مجید بیرته واپس جوړ شو. دا به اوس مدرسو ته ځي، جوماتونو ته به ځي، کورونو ته به ځي، چې کوم ځای کې د چا ضرورت یې هغې له به ورکوي. په هغې کې به دا هغه ملګرو هم پوره حصه چې کومو ملګرو د دوی سره تعاون کړی دی. دا وګورئ، دا ډېر مقدس اوراق دي. تاسو به وینئ په دې ترولو کې دې کې قرآن مجیدونه هم دي. دا ټول دې ترولو کې بند کړي. دا به سړي پورې غاړه کوټوالو ته هلته به دا دفن کوي. ملګرو، د دې ویډیو مقصد مې کله هم دا نه دی چې زه په دې باندې خپل فالوور سیوا کړم یا پې فین سیوا کړم یا پې لایک سیوا کړم، خو نه، دا د قرآن ویډیو ده. دا مخکې شیر کړي چې په خلکو کې هم لږه آګاهي را پیدا شي چې قرآن مجید ضعیف شي، د هغې سره بیا څه کول پکار دي. نو دا یوه ډېره د خوشحالۍ خبره دا هم ده چې په ضلع باجوړ کې د تحفظ قرآن کمیټۍ په نوم باندې یوه کمیټي جوړه شوې ده. د 2018 نه دا کار کوي. ولې ګاډی دې خراب دی؟ دا ولې بیټرۍ مسله ده؟ نو بله بیټرۍ اخیستل غواړي که نه؟ بله بیټرۍ وله خامخا اخیستل غواړي. څومره وخت وشي دا ګاډي کې دا مسله د بیټرۍ راغلې ده؟ یاره دا نن تقریبا نن دا درېیمه ورځ ده چې دا مسله پکې د بیټرۍ ده. نو بله بیټرۍ چې غم وله وکړي نو سیټ به شي انشاءالله، الله به سیټ. نو بیټرۍ څه چانده ماته چاته وینا کړې ده که نه په خپله باندې به؟ چاندې چاته ملا وینا نه ده کړې، خو کوشش به وله کوو. ملګري دې ډېر ګوري. ملګرو، د دې ډرایور خبرې تاسو واورېدلې. دا ګاډی اتفاقا دیو چې د کوم ګودام نه رایستو نو په هغه وخت کې دې هم دي کوله، اوس هم دي کوئ. سټاټۍ د دې د بیټرۍ مسله ده. خو کوم ملګري د دې سره تعاون کول غواړي د بیټرۍ په مد کې، دا هم یوه صدقه جاریه ده چې ځکه دغه بیټرۍ په دې ګاډي کې لګېدلې ده. دا ګاډی خاص وقف شوی دی د قرآن مجیدونو دپاره. کوم ملګري دغه صدقه کول غواړي نو په کامنټس کې ضرور هغه خپل نمبر ولیکئ. د هغې سره بیا کوم ملګري زه به د ویډیو د پاسه د دې نمبر هم ورکړم. نو کوم ملګري تعاون کول غواړي د دغه کمیټۍ والا سره تعاون وکړي، ځکه چې دغه بیټرۍ د دې ګاډي خراب شوې ده او دغه ګاډی چې کوم دی خاص چې کوم دی د قرآن مجیدونو دپاره وقف شوی دی چې په هغه کې دی د مختلفو علاقو نه، د جوماتونو نه، د مدرسو نه دغه مقدس کتاب کوم چې دی د هغه اوراق راوچتوي او دلته بیا دې دفتر ته راوړي
نو کوم ملګري د دې سره تعاون کول غواړي په دغه نمبر باندې به د هغې سره رابطه وکړئ او یا په کامنټس کې خپل نمبر تاسو ولیکئ ځکه چې دا هم یوه صدقه جاریه ده د قرآن دپاره تا دا پیسې ورکړلې ورځ په قیامت به دا قرآن په تا باندې ګواهي ورکوي ستا به شهیدي کوي چې دې بنده په دنیا کې زما دپاره داسې قرباني کړې وه نو واحد قرآن مجید دی چې دا به د الله سره جګړه کوي نو الله دې وکړي چې دا قرآن مجید زمونږ سپارشي شي او سپارش هم وکړي نو کتونکو رواني دپن له ملګري اوازونه کوي هلته به ځو دا به هلته دپن کوو کوشش کوو که نیټورک هلته صحیح وي نو هلته به لایو تاسو ته ښیو چې دوی دپن په کومه طریقه باندې کوي ښایي ملګري کمنټس کړی عبدالرحیم د دوی ته مونږ یو جومات ښودلی و خو تر اوسه رانغلو نو عبدالرحیم بھائی داسې ده د هر چا مسلې دي دیو چې کوم دی په خپله هم خپل کاروبار کوي دیو له د کم 100 روپۍ نه راځي که دوی دغسې نه درځي نه یا در نه راله نو معذرت به وکړو په دې باندې در به شي خو د دیو به خامخا یا د پیرشاولو مسله یي د ګاډي مسله تا وکتله دغه ګاډی دیو په دیکه باندې سټارټ کو نو تاسو هم خیر لږ تعاون کوئ په خپلو علاقو کې په محلو کې په مدرسو کې دې لپاره لږې چاندې وکړئ دا د قرآن مجید کار دی او خاص په دې قرآن مجید د ستاسو دغه روپۍ لګي نو د هر چا څه نه څه کارونه یي دیو د دې سره سره خپل کاروبار هم کوي نو کوشش به کوي انشاءالله ولې به نه درځي ځکه چې دیو ته د کم سیره کومه تنخوا نه میلاویږي چې یاره بلکل ته به راځې او یا به ستا نه تنخوا بندېږي د الله د رضا کار دی موږ ټول به کوو داسې انشاءالله تعالی زه به ورته بیا هم وینا وکړم چې دا ملګری کوم دی دیو خبره کړې وه د قرآن مجیدونو چې په کوم جومات کې پراته دي خو ته هم کوشش وکړه چې دیو دپاره په خپل جومات کې په محله کې لږه څه نه څه چانده وکړه چې دغه ملګرو خامخا د پیټرولو ضرورت دي دلته به تروړې په هغه باندې راوړي د هغې سره بیا ګتي دي سمڅ ده نو بلا مشکلاتو سره دی مخ دي نو تاسو هم کوشش وکړئ د دیو دپاره په خپل چم ګاونډ کې لږه چانده وکړئ کتونکو روانېږو ملګري اوازونه کوي د بل پروګرام پورې د نښم اجازت ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ